کوزدر تیمرګره کې د مشرانو جرګې ته وینا او ضلعي افسرانو غونډې نه وروسته خبریالانو سره خبرو په موقع د ملکنډ ډویژن کمشنر محمد عابد خان وزیر ویلي دي چې د کوشش ته چې روان کال مارچ د میاشتې په اولنۍ هفته کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په لاس د کوټو هایډل پاور پروجیکټ چالو کولو پرانیسته وکړي جرګه چې پکې د کوزدر ډیپټي کمشنر محمد عارف خان ایډیشنل ډیپټي کمشنر بشیر خان اسسټنټ کمشنر چکدره منیر احمد سره کوزدر بیلابیلو سیمونه مشرانو شرکت کړو وینا په وخت پخوانی سېنیټر مولانا ګل نصیب خان ملک جان زیب خان خورشید علي خان علم زیب خان وکیل خورشید خان محمود زیب خان اول خان ملک نعمان خان ملک زیب الرحمن او نورو کمشنر ملکنډ ډویژن ته ملکنډ ډویژن او کوزدر ته پراتګ هرکلی ویلو سره ملکنډ ډویژن او کوزدر کې امن و امان برقرار ساتلو تیمرګره میډیکل کالج کلاسونو شروع کولو کالج او اسپیټال کې شوی غبن پلټنې ډاکټرانو موجودګۍ تحصیل ادینځي کې عثمان خیل او چکدري خانانو ترمنځ ځمکه مسلو حل تلاش بایپاس کار شروع کولو بلمبټ اریګیشن چینل بندیز کوټو هایډل پاور پروجیکټ پرانیستی تیمرګره بیوټیفیکیشن کار سر ته رسولو سرکاري ادارو نه کرپشن بجلی لوډ شیډینګ خاتمه لینډ سیټلمنټ اهلکارو طریقې کار ټیک کولو عدالتي فیصلو عملي کولو ضلع کې د پلونو خوا کې ایف سی چوکو په ضد احتجاج دړکور کولو سیلګرۍ پرمختګ سره کوزدر کې وران شوي سکولونو او رابطه سړکونو جوړولو په شمول ګڼ شمېر مسلو ذکر او حل غوښتنې وکړې جرګې ته د وینا په وخت کمشنر ملکنډ ډویژن محمد عابد خان وویل چې ولسي خوشحالي د ده ترجیح ده شکر ده چې ملکنډ ډویژن کې امن دی د زیاته کړه چې دی به د وړاندې کړی شوو مسلو د حل دپاره هر ممکن کوششونه کوي ده وویل چې د مارچ په میاشت کې به کوټو هایډل پاور پروجیکټ چالو کولو پرانیستې لپاره وزیر اعلی راولي دا په مشرانو زور ورکو چې ادارې د ټولو په شریکه دي ټول به په شریکه د ټیک کولو کوششونه کوو دې نه وړاندې کمشنر ملکنډ ډویژن محمد عابد خان وزیر په مشرۍ کې د ډیپټي کمشنر کوزدر دفتر کې تابع شوې غونډه چې پکې د ډیپټي کمشنر محمد عارف خان او ډي پی او کوزدر سلیم عباس کولاچي سره ضلعي ټول انتظامی افسرانو زنګلات لینډ ریونیو ایکسایز صحت تعمیرات تعلیم پیسکو زراعت او بخور او نور محکمو ضلعي مشرانو یا نمائندگانو شرکت کړو ډیپټي کمشنر محمد عارف خان ملکنډ ډویژن کمشنر ته د کوزدر تاریخي جغرافیایي سیاسي سماجي او سرکاري محکمو په حق لا ښودنه ورکړه چې پکې کمشنر ملکنډ ډویژن د صحت تعلیم او خصوصي توګه لینډ سیټلمنټ او نور محکمو افسرانو ته د هغې د محکمو د کارکردګۍ په حق لا پوښتنې وکړې کمشنر په افسرانو زور ورکو چې د ولسي مسلو د حل دپاره اسانتیاګانې پیدا کړي په دې موقع خبري غونډې ته په خپله وینا کې کمشنر ملکنډ ډویژن زیاته کړه چې په ملکنډ ډویژن کې د پولیو په حواله 95% قابو موندلی شوې ده د وویل چې د تجاوزاتو او سرکاري ځمکو قبضې خاتمه به کولی شي د زیاته کړه چې ملکنډ ډویژن کې د څه قسمه اپریشن امکان نشته د کوزدر دورې په موقع ملکنډ ډویژن کمشنر डी सी آفس تیمرګره کې د بوټي په نالولو شجرکاري مهم شروع کولو سرویس ډیلیوري سنټر او بلمبټ جرګهال مرمت کار شروع کولو بنیادی تیګو کې خودونه علاوه منشیات بحالي سنټر بلمبټ کتنه هم وکړه محمد اسرار خیبر نیوز تیمرګره کوزدر